چې څومره هم په دې تالار کې درانه مشران دي، سپین ږیري دي، علما دي، سیاسي رهنما دي، یا زمونږ درنې خویندې دي، ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، د مختلف فکر د مختلفو طبقو نه راټول شوي زمونږ سپین ږیري او زمونږ د وطن وګړي چې مې ولیدل، نو هغه انسان په دې کې حیران شي چې اوس کومه یوه ډېره ضروري خبره ده چې هغه وشي، ځکه چې د کام او وطن دا د کالونو نه بلکې د پوړیو راسې بې واکه بې اختیاره ژوند کړی دی او مسایل یې ډېر په اوږدو کې تللي دي. خو زه بیا هم کوشش کوم چې نن اول مسایل باندې خبره وکړو، بیا د هغو مسایلو حل څه دی، بیا د هغو حل دپاره طریقه کار څه شی دی. ضروري دا چې موږ مسایل وڅېړو، خو د مسایلو حل هم پکار دی چې هغه هم موږ د یو بل سره شریک کړو. ملګرو، زما په اند د پښتنو په اوسني مسایلو کې تر ټولو لویه مسله بدامني ده. دا بدامني شکلونه بدل دي، خو دا په ټول پښتون وطن کې جاری. دا په کویټه د اغوا برای تاوان په صورت کې نافذه ده، په ژوب کې به ټارګېټ کلینګ کېږي، په سویلي وزیرستان کې لینډ ماینز کې ماشومان راولوځي، په نارت وزیرستان کې ټارګېټ کلینګ وي، په باجوړ کې تر خیبره پورې دلته کله د سی ټي ډي په نامه، کله د فوج ادارو په نامه خلک د شپې کورونو ته وړه او داسې په پېښور شبه د فرقهواریت په نامه یا په نورو نامونو دماکې وي. خو د پخوانه شروع بدامني اوس هم شروع ده. دا کام په اوسني وخت کې په 8000 نه زیات ځوانان ورک لري. د پښتون کام بې وسه دی، دا بې تعلیمه دی، د ده کور ته چې په توره شپه کله سره د ټوپکو خلک وروړي، هلته د هغو کور والا یو وس وي چې ښې چغې ووهي، مور یې ژاړي ما یې رانوړه، هغه یې یوسي. بیا په دې ملک قانون، عدالت، آئین هیڅ نه وي او هغه ورک وي. او هغه بې وسه خلک څه کوي؟ هغه یوازې ژاړي، نور هیڅ وس نه لري. 8000 نه زیات میندې خویندې په انتظار ناست دي، دا وړوکی تعداد نه دی. 8000 نه باندې پښتانه په ظلم او بربریت وژلي شوي دي. یو وي عام مرګ، یو وي د بیمارۍ مرګ، یو ناڅاپي اکسیډنټ وي، خو چې د انساني ظلم جبر له لاسه کوم مرګ وشي، د هغې صبر په ټول عمر د پلار او مور ته نه رسېږي. د مرګ هم قسمونه دي. هغه مرګ چې ناڅاپه اکسیډنټ وي یا بیماري وي، د دغې صبر وي، ځکه چې دا د خدای د طرفه د انسان یو تقدیر دی. د نور مرګونه هم د خدای د طرفه د ورځ پوره وي، خو خدای کله هم نه دي درته ویلي چې په هغه ظلم بیا ته خاموشه شه. ولې د ظلم پر مخالفت کې د خاموشي څه وینا نشته؟ ځکه چې په ظلم شوي مرګونه تر څو چې انصاف نه وشي هغه صبر نه لري. محترمو، دلته اوس هم په لکونو خلک آی ډي پیز دي، د خپل کورونو نه لرې پاتې دي، خپل کور نه لري، دلته په بنو کې ناست یو،
دا مشران هسې د چکر دپاره 20 کیلومتره ایخوا د بکاخیل او د هغې مخکې تیر شئ چې دا خپل ماشومان په ټنټونو کې ووینئ. ملګرو دلته ټارګټ کیلینګز دي. په دې شمالي وزیرستان کې هر ورځ د یو پښتون کور تباه شي او برباد شي، او د ریاست د جبر نه ایخوا دلته بیا ځمکنۍ شخړې دي د خیلونو په منځ کې. زه د جنګ یادوم چې په کومو شکلونو کې زمونږ په خاوره موجود دی. تاسو د لینډ ماینز معنا په ځمکه کې شخ چې کوم بمونه وي، هغه ماشومان چې د ځمکه کې شخ بمونو نه الوتي دي د هغو چهرې تاسو لیدلی دي، مخونه مو لیدلی دي د هغو؟ بارود سوي دي، په بارود سوي مخونه لري، د هغو د وجود اندامونه کټ شوي دي. دنیا وایي پولیو ختم کوي، دا د انسان وجود معذور کوي. زما په خاوره کې په لکونو بامونه شخ دي، د هغو خبره بیا جرم او غداري شمارل کیږي. محترمو، په د ډیورنډ لاین ګیټونه تیر شوي دي. چېرته چې داسې ګیټونه وي د کاروبار مراکز وي، دا د کاروبار نه د چمن هغه ماشومان در یاد کوي. دا د پښتنو د وژنې اډې جوړې شوي دي، دا د پښتنو نه د بتې اخیستلو اډې جوړې شوي دي. په دې باندې نن هم پښتانه ایخوا دخوا نشي سره تللی. نو جنگ په مختلفو طریقو دی. اغواکاري در یاده کوي. د عبیدالله خان کاسي ویډیو تاسو ټولو لیدلې ده. په هغه کې د ده وجود په هتکړو کې څه وایشکریږي او خبره ورته کوي چې د اف سی ول خبره ومنئ که نیما وژني. اغوا برای تاوان یو دسي او بیا پیسې ځنې غواړي. ملګرو بدتاخوري ده. دلته په دې قبایلي سیمو کې چې د چا نه هم پیسې دي، څوک یوه هم ټیکه اخلي، په هغه کې د طالب او د فوجي د دواړو خپل پرسنټیج دی. دلته به د وزیرستان خلک ناست وي، دوی د لاس پورته کي که دا دروغ وي. دا رښتیا دي. بتې اخیستلی شي د ډاکټر نه واخله تر هر چا پورې. اغواکاري، بتاخوري، هر څه روان دي. د دغې کام مسلې دي. دغه دا کام د بدامنۍ نه پس د معاشي بدحالي شکار دی. یو خو خدای پاک دته وسایل ورکړي دي، وسایل یې هم عام وسایل نه دي ورکړي. دنیا ته یې ونې ورکړي دي، پښتنو ته یې چلغوزه ورکړې ده. په ټولو میوو کې وچو لمدو کې تر دې قیمتي میوه نشته. د دنیا تر ټولو لوی ځنګل سویلي وزیرستان دی، خو د هغه سویلي وزیرستان بچي د عربو په سرو شګو کې مزدوري ته محتاج دي، هغه ته نه ور پرېږدي. که غواړي زه به سلایډ راواخلم، په دې ودې چلوي، په دې دلته چې کوم سکرین لګېدلی دی چې هغه ځوانان چې د چلغوزیو تر ځنګلو پورې به روان شوه، دغې سیکیورټي فورسز به فایرینګ پې وکړه، شهیدان به یې کړل. دا لرګی قیمتي لري. بویا محمد خیل د کاپر او د سرو زرو ډک دی. عاصم یوسفزی پی ایچ ډي په مینرلز په مدنیات دی. هغه وایي چې د پاکستان د 100 کالو بجټ یوازې د بویا محمد خیل نارت وزیرستان نه پوره کېدلی شي. 23 ټریلیونه روپۍ هلته فیصله کېدلی شي. خو تاسو ته پته شته په هغو یې دیوالونه را بند کړي دي او هلته لوکل ټرک ډرایور ته هم په ټرک ډرایوري کې نوکري نه ورکوي.
چاینا سره معاهده کړې ده. زمونږ د وسایلو معاهدې د چین سره دي، د هغه سره شوي دي. زمونږ د وینو معاهدې د امریکې سره شوي دي. زمونږ د اوښکو معاهدې د یورپ سره شوي دي. او د کاروبار د پاره چې په خپله خاوره څومره بازارونه جوړ کړي وو، بازارونه د وحشت علامت جوړ شول. څوک د کویټې او پېښور بازار ته نه وتل چې دماکه کیږي. د قبایلي اضلاع 26 بازارونه ړنګ شوي دي. میرانشاه مکمل ړنګ شوی دی چې د کاروبار یو لوی مرکز و. لوی سم بازار باجوړ چې نن تېرېږي، نااشنا سړي ته که چا ونه ویل چې دلته بازار و، خپل یې د علاماتو نه هم پته نه لګي چې دلته پخوا بازار پروت و. باړا بازار اوس هغه خلک هیڅ کاروبار نه لري. د پېښور په هوټلو کې اوس هلته دوی لوښي او کودي وینځلو ته مجبور شوي دي. دا کام د یو لوی مسایل سره مخامخ دی. په دې ډیورنډ لاین باندې چې لږ څه کاروبار و، هغه ته د NLC په نامه باندې فوج خپله اداره راوړه. هغه NLC ونیو او ورسره قبضې دي. دا څماولنګ د خوست او د دوکۍ نه واخله د سوات پره چې څومره مدنیات راخیږي، په دې کې د دغې ملک خلک غیر قانوني بتې اخلي. غیر قانوني بتې دي. او چې څه لږ پراجیکټ راشي، لکه مثال یې درکوم ماري پټرولیم یا په کرک کې د ګیس دپاره چې OGDCL ولګي، په هغه کې نوکرې هم د نان لوکل وي. مونږ ته خلک پیغور راکوي چې تاسو خو په کراچۍ او په لاهور کې کاروبار ته راځئ. نو هلته مونږ مجبور شوي یو ځکه چې د خپل وطن هیڅ راپاتې نه دي. ملګرو محترمو، دا کام تعلیمي مسلې لري. اول خو په نصاب کې مسله ده. په دې نصاب کې د پښتنو یو اتل هم نه ورچوي. نصاب هغه شی دی چې د ماشومانو ذهن او فکر جوړوي. د دوی په فکر کې په پاکستان کې یوازې هغه خلک په دې کې د خلکو ذهنونو ته ورچوي چې هغه د پښتنو سره تعلق نه لري. دلته د پښتو ژبه مسله ده. دا ژبه لوی اهمیت لري چې زه دلته په اهمیت یې نه غږېږم، خو د هغې ژبې هم په دې ملک کې د دغې ژبې هره ورځ داسې بېعزتي کېږي چې یو پښتون چاته ور مخامخ شي، دته به په خپل پښتو ویللو شرم محسوس کېږي. ملګرو، صحت په حواله سره چې مسلې وګورو، ستا په خاوره باندې اوس هم د سرکاري واکدارانو تر څار لاندې د هغو د خپل پرسنټیج لاندې د آیس او د نورو نشاور اشیات یو لوی کاروبار شروع دی او ستا د ځوانانو صحت او ستا د وګړیو صحت ور خرابوي. او دلته د لینډ ماینز واقعه چې وشي، نو ته یې په سلګونو کیلومتره لرې وړې. د هغې دپاره څه انتظام نشته دی. ملګرو، ځمکني معاملات دي. چېرته په جنوبي پښتونخوا کښې د دوو قبیلو په منځ کې لانجه ده، چېرته په ساوت او نارت وزیرستان کې ده، په کورم ایجنسي کې، په دیر کې، د باجوړ او د مومند په دې کې برابر ریاست تل د جنگ کولو هڅې کړي دي. زه به یو مثال درکم. دا شکای او خایسور دوه په ساوت وزیرستان سویلي وزیرستان کې علاقې دي. بیا د دغو اپریشن وشه، په کورونو کې چاقو هم نه و ورسره. اچانک یې هلته په ځمکه معامله سره راغله. چې معامله راغله، سبا سره کېناستل، کنې راکټ او ټوپک هر شی موجود دي. زه حیران شول. ما پوښتنه وکړله چې نه زمونږ په کورونو کې خو دلته چړې نه وې، د راکټ لانچر د کومه راغلي دي؟
نو یو اړخ ته مې ملګري پسې واستول چې معلومات وکئ بل ته ایو ولا هم دا معلومات راکړل چې مشران وایي چې چاته وایي ما کرنیل صاحب ډېر ښه سړی دی په دې مقابله کې یې موږ ته اصله راکړله او ابل طرف ته هم دغه خبره وکړله چې مشران وایي چې چاته وایي ما کرنیل صاحب ډېر ښه سړی دی د تربور په مقابله کې زما ملګری یو کرنیل دواړو ته اصله ورکړې وه خرڅه کړې وه یا څه هم کړي وو هغه ځای کې په دې وزیرستان کې چې موږ دا ټوپۍ وړو زموږ ملګري نه پرېږدي چې دا ټوپۍ جرم دی خو چې کله هلته خیلونو په منځ کې جګړې راشي پوره لشکر د ټوپک سره په دوی تېرېږي دوی هر څه ورته خالي وي نو زه صرف دا وایم بل لحاظ سره زه د مسلو د حل په طرف هم راځم په میډیا کې د پښتنو نه شتون دی دا ډېر لوی سوچ جوړوي چې کله ستا مسایل په میډیا نه راځي نو ستا ځوانان به ستا پیغلې ځوانان وګړي چې څومره د وطن وي هغه به د خپل وطن د مسایلو نه خبر نه وي او که لږ څه په د میډیا د پښتنو ذکر کیږي هم هغه یو منفي کردار وي هغه د پښتنو یو داسې شکل شول وي چې هغه د پښتنو غلط ایمیج غلط شکل جوړ کړي ملګرو دا ټولې مسلې دي نورې هم ډېرې دي د دغو عوامل څه دي یو فیکټر دا ده یوه پهلو دا ده چې دا ریاست پاکستان چې جوړېده نو د پاکستان خپل فوج نه دی جوړ شوی برطانیه چې کوم خلک د ځان سره په هندوستان کې برتي کړي وو هغو ته به یې انډین آرمي برټش انډین آرمي ویل او په هغه کې کوم پنجاب رجمنټ و نور و هغه ټول سره جمع شول هغو ته انعام ورکړ د پاکستان فوج د هغو ټریننګ چا کړی و د هغو ټریننګ برطانیه کړی و نو د برطانیه سره چې د کومو قامونو جنګ کړی دی او د غلامۍ خلاف یې غږ پورته کړی و دغې فوج د هغو سره تر نن ورځې پوره جنګ شروع کړی دی او چې چا برطانیه ته سر ټیټ کړی و هغه سره نن هم دوی شګړې کوي یو خو اول غلطي هلته وشوه بیا په هغه نه پس دلته د غلط تقسیم دی یعنی د پاکستان فیصلې به څوک کوي پارلیمنٹ په پارلیمنٹ کې 2/3 اکثریت به کوي نو په هغه کې د پښتنو 40 سیټونه د هغو 200 څنګه 2/3 اکثریت پوره کیږي نو دلته د فیصلو کولو هم داسې څه پوزیشن نشه جوړ د هغې نه پرته چې راځي بیا په پراکسي جنګونو کې دلته د پاکستان د فوج لاس دی هغو تل پردي جنګونه زمونږ خاوره ته راوړي دي او په هغو کې د دغه تباهۍ او بربادۍ په بنیاد خپل ځانونه جوړ کړي دي نن زه ښکاره وایم کیاني په استرالیا کې جزیرې لري دا د دغې جنګ په کولو کې دوی ته ملاو شوي دي چې په هغه کې پښتانه څوک ورک دي څوک مړه دي څوک ګډ دي څوک معذور دي نو محترمو په دې پراکسي جنګونو سره دا وطن نور هم کمزوری شو د هغو خلکو چې چا ظلم را باندې کوه د هغو تسلط زیات شو او موږ لا هم ګیر شو او هغو په مختلفو طریقو زمونږ په کام کې دننه هم خپل خلک پیدا کړل او د هغو ذریعې هغه خلک ټاکول هغه خلک لرې کول چې چا د دغې وطن خبره کوله نو په دې کې ملوث کردارونه څه شی وو مونږ چې مخامخ په دې کې کوم کردارونه لیدلی دي هغه د پاکستان د فوج د خفیه ادارې ISI او د ګوډو بیټ طالب په نامه باندې چې کوم مخلوق و دغه و دا هغه کردارونه وو چې د هغې د کبله دلته دا جنګ روان و او په دې جنګ کې پښتانه بربادېدل 200,000 نه باندې کورونه د FDMA سره ریکارډ پروت دی په قبایلي علاقو کې ړنګ شوي دي آیا په فلسطین کې یهودو دومره ظلم کړی دی چې 200,000 نه زیات کورونه ړنګ وي دومره انډیا په کشمیر کې کړی دی نه دی کړی دغې ملک وکه
زموږ سره ښه په ښکاره، خو بیا هم په یو وجه موږ ټول غلي وو چې که په دې خبره کوې بیا به د انجام څه وي؟ وژني به دې یا به دې ورکوي. هغو ډالر پې ګټل، موږ ټول په دې وجه غلي شوو چې یاره په دې پورې دې وژني. دا په پښتنو کې عام مثال راغی چې خوله ته ټک ورکړه، خوله بند کړه. او هوښیار سړی په دې کام شه هغه سړي ته وګرځېدل چې چا بېننګي کوله، په دې جنګ باندې خاموشي اختیاروله. هغه ته به یې هوښیار ویل، او چې چا به د دغې وطن درد پر مخ راوړ هغه ته به یې جذباتي او پلانکی نام ورکو. دا د جذباتو خبرې نه دي، دا حقایق دي، دا زموږ سره شوي دي. وبخئ، په دې وطن کې د کشمیر دپاره ریلي راوځي، د فلسطین دپاره راوځي، موږ چاته موږ وایو هغو سره ظلم لګیا دی، سل ځله د خلک ورسره راوځي، خو دلته چې زموږ د خپلو پښتنو سره ظلم وشي په هغه باندې بیا پابندي ده، څوک هم ریلي نشي استلی. د پاکستان اسلام زه بیا وایم موږ ته معلوم دی دا د ده د خارجه پالیسي لاندې دی. چین چې په یو غور باندې ظلم کوي نو په هغه به دلته هر څوک خاموش وي، خو هندوستان چې په کشمیر ظلم کوي بیا به شور وي. ولې؟ چې د پاکستان د خارجه پالیسي مطابق د هندوستان سره دشمني ده، د چین سره ملګرتیا ده، لہذا دلته د اسلام په نامه نه د خارجه پالیسي په نامه باندې د حمایت او د مخالفت خبرې کیږي. بیا یې جمهوریت، د جمهوریت یې موږ د ډېر نږدې نه ولیدو، سپیشل د علي وزیر په کیس کې به تاسو لیدلی وي، په هر شي باندې قبضه ده. که یې ډېره کلکه خبره کوې بیا خو به زه دا ووایم حل یې وښایمه چې پښتون قام بې واکه دی، بې اختیاره دی. دا څومره مشران ناست یئ، دا نن یوه فیصله وکئ، آیا تاسو یې بیا اپلای کولی شئ؟ لاندې یې په قانونو کې، په علاقو، په سیمو کې په ریاستي مشنري باندې منلی شئ؟ نه. ولې؟ ته اختیار نه لرې. ستا په وطن چې څومره مشنري ده چې هغه انتظامات کوي، په هغه ستا اختیار نشته دی، بې اختیاره دی. او بې اختیاره ته څه ویلل کیږي؟ هر هغه فرد په پخوا زمانو کې، هر هغه فرد چې د بل انسان د څار لاندې به ژوند تېروو چې دا به کوې، دا نه، هغه ته به غلام ویل. خو هغه قامونه چې په خپله خاوره هیڅ اختیار نه لري هته غلام قامونه ویلی شي. ته اول خو تر ټولو سخت حل یې که موږ وباسو، روغ حل، هغه یې اختیار دی، د دغې وطن اختیار، د دغې وطن واک، چې شوچه د پښتنو په خاوره، شوچه د خپلو پښتنو اختیار وي. بیا به زما ملا اومي ډاکټر د یعنې هرې طبقې چې سړی دی هغه به په هغه کې خپله برخه لري، هغه به په خپلو فیصلو کې اختیارمند وي. بیا چې دی د سوات نه په قبایلي سیمو کې هم تر زیارته پورې چکر وهي، څوک به په لار کې نشي تم کولی. که یې دا هم نشو کولی بیا به زه د دغو څو مسلو حل بیان کړم. دا چې څومره پښتانه مړه شوي دي، د دغې دپاره چې موږ د ټروت کمیشن، د رښتیاو د کمیشن غوښتنه وکړو چې 80,000 نه باندې د دغې وطن هر وګړی، نر ښځې، که افسر دی، که ډاکټر دی، که ملا دی، که امید دی، دا ټول وژلي شوي یو ټروت کمیشن دی جوړ شي. په دنیا کې نور هم جوړ شوي دي، 40 نه باندې ټروت کمیشن په دنیا کې مختلفو ملکونو کې جوړ دي. موږ ته د هم یو د رښتیاو کمیشن جوړ کړي چې موږ خپل قاتل، موږ چا وژلي یو، د دغې په حواله سره پېژندګلي وشي. بل د پښتنو د پروفایلینګ چې غلط کردار یې په میډیا پیش کیږي، په کار ده چې یو کمیټي جوړه کړو، د پیمرا د چیرمن سره کینو، د هغو نه تپوس وکړو چې ولې د پښتنو ته کوریج نه ورکوئ، او چې ورکوئ هم منفي کردار کشي یې ولې کوئ. بل د ځمکې چې کومې مسلې دي د دغې دپاره موږ غوښتنه وکړو چې داسې حکومتي کمیشن دې جوړ شي چې په هغه کې پښتانه مشران او ریاستي ادارې هم موجودې وي، د دغې حل دپاره عدالت ته سپیشل سوموټو واخلي او هغه ټول سفارشات راوړي، د هغې مطابق حل شي. دلته ډېر خلک د دغې ځمکې د معاملاتو کې ډېر تنګ شوي دي.
بل زمونږ د میسنګ پرسنز د لاپته افراد د لینډ ماینز د بمونو مسله ده په هغې باندې هم باید مونږ په دې ریاست کې په لویه توګه باندې غوښتنې دپاره ټول په یو ځای باندې هم جرګې وکړو هم جلسې وکړو هم درنې وکړو په پرامن طریقه سره چې څومره هم څه ممکن وي چې هغې دپاره کوښښونه وکړو او بل د دهشتګردۍ د کنټرول دپاره که یې ثبتونه چاته په کار وي هر وخت حاضر یم چې د پاکستان ریاستي ادارې دلته چې څومره هم وسلوالې ډلې دي یا ترهګرې ډلې دي د هغو سره میلاو دی د هغو ملګری دی د هغو په ملګرتیا ارڅ څومره ثبتونه چاته په کار وي هغه زما سره دي هغه به زه پیش کړم خو دا د پښتون قام ټول مشران د راچک شي دغه ریاست ته د ووایي چې نور د دغې پالنه بند که مشرانو نه پاتې کېږئ دغه سپینګیري دغه ځوانان دا زموږ خویندې دغه ته باقاعده د قاتلانو لیست دی دا هغه ډله ده دا دغه ډله ده دا یو نه پرېږدي په عزت کې ها البته که څوک وایي په حق ویلو خاموشي یا د ظالم په ملګرتیا به څه ژوند مونده که پښتون سړی کم سے کم داسې ژوند ته ژوند وایي نه د دې وطن وګړي به د ظالم د ملګرتیا ژوند ته هیڅ ژوند نه ووایي خو بیا هم هغه خلک چې دوی ته جاسوسي کړې د دوی ملګرتیا کړلې هغه هم معاف کړي نه دي هغه خپل خلک یې هم په خپله وژلي دي هیڅ لار نشته یوه لار ده د اتفاق اتحاد سره په خپلو قومي مسایلو د حل دپاره کار کول او زه د دغې حل دپاره میکانیزم طریقه دا پکار ده ډېر وبښئ زما په دې نه پس خبرې که لږ بدلې شي مونږ جرګې راغواړو کله یې یو ګوند راوغواړي کله یې بل ګوند راوغواړي ډېر وبښئ چې یو ګوند یې راوغواړي بل ګوند دلچسپي نه اخلي هغې وجې به لږ جرګه کې کمه یې راځي چې بل یې راوغواړي بیا هغه بل پکې دلچسپي نه اخلي زه به تجویز دا پیش کړم چې د هر ګوند نه د یو کس راواخلي جاینټ کمیټي اتحادیه کمیټي د جوړه شي څومره جرګې او عمل راځي دا د هغې د څار لاندې وشي دا زما تجویز دی چې بیا په منځ کې دا لانجه نه راځي چې یاره دغه و هغه نه و د اوس جرګه کې که موږ دغه شی کامیاب کو چې راتلونکي لایحه عمل به څنګه ټاکو په کومه طریقه ټاکو هغه جرګه د خپل اهداف اول نه کام ته واضح کي هغه کمیټي د اول نه خپل کام ته خپل اهداف واضح کي او خپل د په هغه کې دننه اصول هم واضح کي چې زموږ ملګرتیا یا زموږ دښمني موږ دغې شي ته وایو ملګرو یو د نوي جنګ خبرې کیږي زه خو نوی جنګ نه ورته وایم د هغې جنګ یو بله حصه ورته وایم چې په ډېر شدت سره راځي نامونه یې بدلیږي کله یې نام ورکوي القاعده کله نام وي طالب کله یې ISI نام وي کله فوج شي کله ادارې بدلیږي کله داعش نام باندې اوس خو ټارګټ یې یو دی پښتون قام پښتون وطن ټارګټ ښه معلوم ټارګټ دی اوس بله یو کیسه را روانه ده د فرقهواریت په نامه باندې په دې خاوره جنګ چې کلک مخنیوی وشي او هر کله هر وګړی دا وایي چې زموږ په خاوره هیڅ فرقهواریت نه مونږ کوو نه چاته اجازت ورکوو د دغې او بیا په دې نوي جنګ کې کچیرې مونږ پښتانه په یو ځای مزاحمت کوو د دغې جنګ شدت کمولی شو کچیرې مزاحمت په یو ځای نه کوو بیا به د دغې کم شدت دغه د دغې جنګ شدت دغه به زیات وي کم به نه وي ملګرو زه بیا هم وایم چې حل دپاره مشترکه غوښتنې او د هغه دپاره مشترکه جدوجهد د هغې دپاره پښتون ژغورنې غورځنګ اول ورځې نه تیار دی نن به هم تیار وي آخري دلته څو جملې ادا کومه د دوې درې هغه زه بیا په عمر نه کوم نه مې په دې نه اول کړي دي نه مې په دې نه پس کوم او د چا که زړه پې باد شو په اول کې بخښنه هم زه نه غواړم دا خبره به زه بیا چیرې هم نه کوم اول ځلې کوم دا پښتانه چې په درد کې وي د تالار کې ډېر زیات خلک ناستي مشران ناستي موږ ولې د دوی سره نه کینو PTM خو کوپر کړی دی څوک وایي دا د INDS والا دی څوک وایي ISI خپل جوړ کړی دی څوک وایي دا هغه دی څوک دا دی چلو هغو ته خو د څوک نه ورځي
جاني خیل چې دلته د مړو سره ژړل ولې موږ نه ورغلو؟ ولې موږ دا اتحاد چې موږ وایو چې اتفاق دا که د یو بل په غم وژړل سره بیا مو د اتفاق ته زړونه هلته سره نږدې کېږي. هلته په خیبر کې 14 ورځې یو مړي دپاره شهید دپاره عرفان دپاره خلک ناست وو، موږ ولې نه ورغلو؟ مومند بچیان هره ورځ د های کورټ مخ ته هلته احتجاج کوي، موږ ولې نه ورځو؟ موږ وایو د وزیرستان کورونه ړنګ شوي دي، خو چې کله 1.5 ورځې د هغې دپاره درنه لګیا وه موږ خو نه وو پکې. موږ به د کام د غمونو نه د خپل تقریر دپاره میټریل نه راخلو، بلکې د دوی سره به کلک ودرېږو. دا خواست کوم ډېرو بخۍ زما په خبره باندې چې څوک هم بد نه ومني. زموږ په دا وطن کې چې لوی لوی سیاسي ګوندونه کله یو عمل کوي موږ ټول ورسره ولاړ وو، خو چې د خپل کام مو کله راپورته شوی وي په هغه کې دننه موږ بیا اول خو نه کوو، چې کوو هم برای نام چې یو نام پې پروت وي چې موږ دا کار وکړو. نو موږ به د خپل وطن په غم او درد کې که هغه کوم ځای کې وي په هغه کې د شرکت کوشش چې وکړو، بیا به دغه جرګې چې کومې وي دغه به رنګ هم سایه راوړي، د اولسونو به زموږ هیلې چې کومې وي هغه به هم مضبوطې وي، زموږ ملګرتیا به هم په دې کې روغه کېدلی شي. هو البته پی ټی ایم مونږ خپل کردار که څوک یې هم پوښتنه رانه کوي هر چا ته پیش کولی شو چې 4 کاله اول کوم حالات په دې کام وي د هغو د لرې کولو دپاره مونږ شهادتونه هم ورکړل، هم مو جیلونه تیر کړل، هم هر څه کوو، خو هغې لرې کولو خپل کلک نه کلک کوشش کوو. آخري زه دا وایم دا جرګه دی یو څو فیصلې دا هم وکړي چې یو چې کوم قامي شهیدان دي، هغه که عثمان لالا دی، هغه که عارف ارمان د خړ کمریا د 80,000 چې څومره هم دي زمونږ علما دي پکې، په هغه کې زمونږ افسران دي پښتانه، په هغه کې زمونږ سیاسي لیډران دي، نر او ښځې چې څومره هم دي، د هغې په حواله سره چې یو قرارداد پاس شي او په هغه کې دننه دعوا وشي چې د دغې ذمه دار څوک دی. دعوا ډېر زورور شی دی، باید موږ د خپلو شهیدانو دعوا وکړو. او ورسره دغه جرګه قرارداد پاس کی، ځکه چې دلته ځینې خبرې نشي منل کېدلی چې د لر او بر وطن د یو بل سره داسې رشته ده چې هلته جنګ راشي دلته هم وي، چې هلته امن وي، چې هلته څه وي هغه دلته هم راځي. نو باید مونږ دا جرګه د قرارداد پاس کو چې په افغانستان کې د هم امن وي، هم د هلته د زورواکۍ نه کار نه اخیستل کېږي او د دغو دواړو خطې حالات دې سم وي، د لر او بر په حواله سره یو واضح موقف اختیار شي. ملګرو بل زموږ خویندې هم ګیله وکړه د ښځو حقوق په حواله سره، بیا یو چا ډېرو بخۍ زه خو هغه ته جواب نه وایم، وویل چې دا زموږ په اسلام کې دي د دوی پرده. دا د دوی د پردې په هکله موږ ته اسلام یاد دی، خو دوی چې کله حقوق کیسه راشي بیا هلته موږ نه اسلام هیر شي. یعنې زموږ د وطن که ډېر دیندار یو که لږ، خو خویندیو ته چا په خپله برخه خپله حصه ورنه کړه. موږ صرف د دوی چې په کوم ځایون کې ګیرولی شو په هغه کې خو موږ ټول هر شی را یاد وي چې په کوم ځای کې دوی ته لږ ژوند ورخه کولی شو په هغه ځایون کې موږ نه هیر شي. نو باید موږ دلته په دې خبره باندې هم دا جرګه فیصله وکړي چې په پښتون وطن کې به د ښځو په حواله سره چې څومره ظلم جبر کیږي د هغو د بند کولو دپاره د فیصلې وکړو مشترکه چې دوی باندې ظلم جبر بند شي او د ژوند د تیرولو په هره برخه کې دوی ته موقع میلاو شي. په آخر کې چې څومره هم د جرګې مشران دي د ټولو په راتګ هم مننه، ځکه چې جرګې او اجتماعي شیان چې څوک ورته راځي نه بیا هم کامیابیږي نه. او بیا د جرګې منتظمین سپیشل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی هم ډېره مننه چې جرګه یې راغوښتې وه او دا جرګه ډېره په پراخه توګه وشوله، خو کام ته یو خبر رسوو که څوک یې آر وي او که څوک موجود دي
چې که تاسو وایئ چې په یو ساده عمل به زموږ ټولې مسلې حل شوي وي د فکر نه دا کیسې وباسئ د پښتون قام ځینې خلک وایي چې که اتفاق یې وکړو مسلې به حل شي د پښتون قام اتفاق د مسلو د حل دپاره اولنی قدم دی پیغ نه پس به د قربانۍ یو سلسله وي چې موږ به د کام وطن دپاره ورکوو دا تش په یو 3 ورځو باندې نال کیږي د دغې به تاسو غه نه کوئ دا به یو میکانیزم راوباسي زه وینم د څو کالونو نه وینم چې زموږ د کام بیانیه پر مخ روانه ده هر وګړی په خپل شکل او خپل نظریات مطابق په مخ وړي موږ د کام نه راضي یو دغې کام باندې چې کله هم دغې مشرانو غږ کړی دی دوی هر وخت موږ ته حاضر شوي دي نو موږ به هم صرف کام ته دا وایو چې حوصلې به نه ماتوئ ځکه چې په یو عمل سره هر څه نشي روغېدلی یو عمل صرف موږ په مخ وړلی شي دا مختلفې څپې دي چې موږ خپل کام پر مخ بوزو خدای دې تاسو تل آباد لري خوشحال اوسئ او بیا هم دا وایم چې تر څو زموږ په وطن باندې دا د پردیو واک وي د پردیو اختیار وي تر هغې زموږ مسلې نشي حل کېدلی او پردي هم چې دغه قسم اعمال کوي زموږ ملګري تل وایي د پاکستان آیین څوک وایي د هغه لاندې حق غواړو موږ خپل هم دغه وایي او بیا چې څوک دا هم وایي چې دا آیین نه دی صحیح چې بل راوړو و ملګریا دوی آیین خپل نه مني موږ یې د کومه پې ومنو چې چا آیین جوړ کړی و ذوالفقار علي بټو آی پانسي کړی دی او چې چا په هغه آیین دستخطونه ورکړي دي هغه ته ټولو ته غدار وایي هغه که ولي خان دي وي که نور وي هغه ټولو ته یې غدار ویلي دي دا ملک دا چې کوم آیین یې جوړ کړی دا خپل نه مني په دې آیین کې چې کوم ځای کې موږ ته څه لږ سہولیت راکول وي هغه نه راکوي خو چې چېرته په دې کې زموږ ډبول وي وهل وي مړول وي په هغه کې دننه که نه مو وي کړي هم په رښتیا یې راباندې رالاګو کړي زموږ اوس هم ډېر ملګري په دروغجنې فایرونو کې بند دي د هغوی یوازې وجه دا ده چې د آیین او دغه کیسې بالکل معنا نه لري دلته د دغې فوج اسټبلیشمنټ په مخ کې نو کوشش به کوو چې مزاحمت وکړو د مزاحمت د لارې مونږ خپل حقوق هم اخیستی شو او خپلې خبرې په مخ وړلی شو د مزاحمت نه پرته که بله کومه لار هم د چا په ذهن کې وي زما نشي خیال چې په هغې کې به مونږ کامیاب شو مزاحمت به کوو تل خوشحال اوسئ لر او بر افغان زنده باد